السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم چې ټول به ټیک ټاک او د ژوند په مزو کې به داسې کسان دي چې د هغې روژه الله پاک د سره قبلې نه. که چېرته تاسو دا عملونه کوئ او دا کارونه کوئ نو د خپل ځان ته وباسئ، ځکه چې یو طرف ته تاسو روژه ونیسئ او بل طرف ته ځان باندې لوږه تنده تېرږئ او بیا ستاسو روژه نه قبلېږي، نو دا داسې مثال دی چې هندوس تړلی او الله ناراضه. که چېرته تاسو کې دا عملونه وي نو ځان نه یې وباسئ. کم سے کم دې روژو کې پکار دی چې مونږ ځان نه دغه غلطۍ وباسو. نو راځئ دغه راته جاوید ابراهیمي یو ډېر ښایسته ښکلی شارټ غوندی بیان کړی دی. راځئ تاسو ما سره وګورئ او ملګرو سره شیر کړئ. د شپږو تنو روژه الله تعالی نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله جل جلاله د شپږو تنو روژه نه قبلوي. لومړی هغه څوک چې د صله رحم نه لري، یعنې څوک چې د خپل خپلوانو سره اړیکه پرې کوي، څوک چې د خپل خپلوانو سره خپلوي نه پالي، د دې شخص روژه نه قبلیږي. دوهم هغه څوک چې د مور او پلار نافرماني کوي، چې د خپل مور او پلار نافرماني وکړه، د دې شخص روژه هم نه قبلیږي. دریم هغه څوک چې د خلکو سره نیکي کړي، خو دا نیکي په دې نیت باندې کې چې سبا ته په خلکو باندې احسان ورکړي، د دې شخص روژه هم نه قبلیږي. څلورم هغه څوک چې تقدیر تکذیب ګڼي، په دې باندې چې تقدیر دروغ ګڼي، یعنې تقدیر خو د الله د طرفه دی او توبه نعوذ بالله یو څوک راپورته کېږي او وایي چې دا دروغ دي، د دې څلورو شخصو روژه هم نه قبلیږي. پنځم هغه څوک چې لمونځ نه کوي، چا چې لمونځ ونه کړو د هغې روژه هم نه قبلیږي. او شپږم هغه څوک چې ریا کوي، ښه عملونه د دې په خاطر کې چې خلک ورته ښه ووایي، د دې په خاطر نه چې الله تعالی ځنې راضي شي، یعنې بعض عملونه د دې په خاطر کې چې خلک ورته ښه ووایي. خدای دې موږ او تاسو د دې شپږو جمله کسانو نه حسابوي او الله تعالی دې زموږ او تاسو عملونه فقط د الله د رضا په خاطر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ویډیو تاسو وکړه، تاسو ته پته شته چې نن سبا مونږ روژه ونیسو نو نور عادتونه څه کوي چې مور پلار د هغې څوک خیال نه ساتي، د هغې څوک قدر نه کوي، ځکه چې نن سبا تاسو وګورئ نو سړي د خپل ښځو د خپل بچو هغې له خرڅ وروړي، خو مور پلار کم چې هغې په کمزورۍ او په تش عام اوبو باندې روژه ماتي. الله پاک دې مونږ له توفیق راکړي. والسلام.